مطلب پلار را پاسېد او خپل زوی یې قتل کړ. د مقتولو د تمانچه راوړې وه او موږ ټول کور والو ته ویل چې زه به تاسو ولما. پلار وینا داره چې یاره دی به بدعمله ګرځي او نشي تماشي خو زه هم چې زوی ډېر بدعمله شي نو لکه پلاله نه یې پکار چې دی هغه وولي. د ده تمانچه ما راوایسته او د ده په تمانچې باندې ما پایرو کو دی ما په دای باندې ویشتلو. دوه کسان راغلي وو زما په دې زوی باندې فایر وکړو او زما د زوی چې کوم دی د هغه نه وفات شو په هغه فایر باندې. افسوس خبره ده خو بعضې وخت داسې راشي چې پلار ډېر مجبوره شي او زوی ته مخامخ شي ودرېږي. انټاروګیشن کې جي د پلار یې دا خبره ظاهره کړه چې یاره دا دغه چې کوم دی د مقتول زما بچی چې کوم دی دا ما په خپله باندې شتی دی. जी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त तंगी के एक रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं. अस्तासु नूम दे جی زما منصور نوم دی او زه د کتوزو پیدایش مې د کتوزو د بازو کې اوسېږم. جی دا کومه واقعه چې تېره شوې ده نو د دې نه مخکې دا دغه پکې شوی چې نامعلومه افرادو مطلب دا دی چې دا واقعه شوې ده که نه. خو د دې نه دا ظاهرېږي چې مطلب پلار راپاسېد او خپل زوی یې قتل کړ. مطلب دا دی چې پلار خو ډېر عظیمه رشته ده او هر انسان له پکار دی چې د پلار د مشر کشر قدر عزت وکړي. او زمونږ جی دا معاشرې ته دا دغه دی چې دا حادثه چې کومه شوې ده نشو د وجې شوې ده او بعض اوقات داسې وخت راشي چې زمونږ کشرانو له د بعضې نیم ځای کې داسې نشې داسې ناسته پاسته نی پکار. او زه د خپلو کشرانو ته هدایت کوم چې یو ځای کې کینی پاسي دغه ځای د ناستې پاستې ججمنټ وکړي د ناستې پاستې معلومات وکړي چې آیا زمونږ د پلار څه حیثیت دی د زوی څه حیثیت دی د دې خبرو نه پوره ځان مطمئنه کړي او هر سړي له پکار دی چې دې خبرو کې ایکشن والي او دې خبرې پوره معلوماتو کې انکوایري وکړي. دا کومه مسله چې راغلې چې دا د دې خپله ذاتي د پلار او زوی مسله وه لکه مطلب دا دی چې دا پلار لګې شوی د خپل زوی قتل کړی دی. دا هم وینا کېږي چې کم دا زوی او دی به نشي تماشې به هم کولې او شروع کې چې کم دا پلار دا وارداتو کو نو بیا یې ویل چې یاره نامعلوم کسان کور ته راغلل دا یې ایشتې دي. همدغسې شی وه جی همداسې وه خو د خلکو د دغه نه دا دغه کېږي دا ثابته شوه چې دا خپل والد صاحب د ده راپاڅېدل او د خپل زوی قتل کړی دی. او جی دا هر انسان ته پته ده جی چې مطلب دا دی چې لکه دا حادثه داسې شوې ده دا نامعلوم افرادو نه ده کړې جی. لکه ډېره عجیبه خبره نه چې یو پلار راپاسي او خپل یو سکه زوی ولي. یاره جی د افسوس خبره ده خو بعضې وخت داسې راشي چې پلار ډېر مجبوره شي او زوی ته مخامخ شي ودرېږي. نو جی هغه بچي له هم نه دي پکار چې پلار دومره مجبوره کړي او ودرېږي او خپل پلار ځان ته دغه کړي. نو جی دا ډېره د افسوس خبره زموږ مشران دي موږ په هر لحاظ کې د هغوی انشاءالله چې دغه به هم کو خپلو کشرانو ته هم دا و چې تاسو کوم ځای کې خپله ناسته پاسته کوئ خپله مطلب رهایش هم دغه ځای معلومات وکړئ چې زما ګرځېدل څه دي زما انشاءالله چې موږ به خپله پوره کوشش هم کوو چې کشرانو ته به چې د بعضې نیم کارونو نه ځان وساتي. مرګري ستاسو نوم دی ته به څه زما عباس نامه ده. دې واقعې باره کې چې یاره یو پلار راپاسي او خپل زوی وژني او دا زوی وایي چې تمانچه راوړې وه چې نن به تاسو ټول کور واله به زه ولمه نو هغې نه پیله دا پلار راپاسېدلی دی او مکه تمانچه باندې دا زوی نه لومبي خو جي موږ داسې خبر شو چې لکه نامعلومه کسانو دا کار کړی دی. پلار وینا وه چې یاره کور ته کسان را ننوتله او زما زوی ویشتو. نو د تفتیش نه بعد چې بیا چې کوم دی نو د دې رپورټ نه پس دا ولګېده چې یاره دا پلار په خپله کړی دی. د پلار وینا داره چې یاره دی به بدعمله ګرځي او نشي تماشي خو زه هم چې زوی ډېر بدعمله شي نو لکه پلاله نه یې پکار چې دی هغه وولي یو نصیحت به تو کې مشران ورسره کېنې پاسي نو لکه دا ډېر د افسوس خبر چې دا کار کوم شوی نه دی پکار چې داسې وشي. जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ SHO तंगी इरफान खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं. इरफान खान ढेर मनना तासो टाइम राखो दारत हुए چې پلار راپاسي او خپل زوی مړ کړو دا وجه سوا کیسه سوا لکه ټول ډیټیل راکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه جی دا موږ سره جی په 16 چې باندې چې کوم دی یو انسیډنټ شو دلته په دې هټ کې موږ کیجوالټي هسپتال ته چې لاړو جی نو یو پلار چې کوم هغه रिपोर्ट की چې را داسې زه د شپې 3:30 بجې چې کوم دی د فایر आवाज شو زه د فایر په आवाज باندې را پاسېدم چې زه را پاسېدم چونکې زما بچی لګېدلی یو کس بار ته منډه کړه ما ورپسې منډه کړه بار چې زما وکتل هغې سره بار په موټرسایکل باندې بل کس چې کوم دی او ته موجود او هغې لاړ وتښتېدل. ما بیا د هغې نه پس چې کوم دی د چې کوم دی د خپل بچی چې کوم دی د ټیچکو هسپتال تنګي ته راوړو او دلته جی پولیس ته بیا رپورټ کوي چې دغه رنګې شپې 3 بجې دغه رنګې وقوعه ما سره وشوه 3:30 بجې او دوه کسان راغلي وو زما په دې زوی باندې فایر وکړو او زما د زوی چې کوم دی د هغه نه وفات شو په هغه فایر باندې. موږ جی د هغه نه رپورټ واخیست د پلار نه د پلار په موضوعیت کې موږ رپورټ واخیسته او په هغه سلسله کې چې کوم دی بیا تفتیش شروع شو. جی تفتیش کې جی بیا عام چې موږ هم دا موږ به
ساينسي بنیاد باندې چې کوم دی په ټیکنیکل طریقې سره او عام هیومن ریسورس سره چې کوم دی موږ تفتیش شروع کو او موږ ته مخې ته پکې شواهد داسې راغلل چې هغه د دې کوم مدعي چې کوم دی د پلار چې کوم دی نو دی بیا موږ په هغه سلسله کې بیا د موږ راوستو انټاروګیټ هم کو په انټاروګیشن کې جی د پلار دا خبره ظاهره کړه چې را دا دغه چې کوم دی د مقتول له زما بچی چې کوم دی دا ما په خپله باندې شته دی نو دې څه ویلې چې ولې میشته دی وجه څه وه اصل کې جی وجه دا وجه چې دا چې کوم دی د ناسته پاسته جی د غلطو خلکو سره وه او دی بچی نه چې کوم دی د ښځه تقریبا 4-5 پیرې چې کوم دی د پلار کور ته کېنوله اخري جی د والد صاحب سره دا خبره وکړه چې آینده بل نیکسټ لاحمل کې چې کوم دی دا زنانه چې کومه ده دا بیا پرېږدي ځکه چونکې هغې هغه به وخله ټکول هر وخت د پلار به هم هر وخت وخله ټکو نو دنه کور خلک جی ټول تنګو نو په دې وجه باندې پلار مجبور شو چې په د باندې فایر وکړو او دی چې کوم دی د هغې نه وفات شو کم چې ملزم دی پلار چې کم دی دی بیا تفتیش کې څو ویلې چې کله دی دا خپل زوی مړ کولو دی پلانینګ کله کړی څومره مودونه دی دا پلانینګ کولو بیا چې کله دا زوی وویشتو نو دا منصوبه څنګه راښکاره کړه چې یاره ملزمان راللو دی وویشته او بیا چې کم دی نو نور څوک کور والې خبر کړي دي نه اصل کې جی دا هر یو وقوع چې کېږي جی نو چې پای کې یو ملزم راشي هغه ډېر زیات هوښیار جي بیا د موقع مناسبت سره بیا ډېر زیات هوښیار شي جي دا وقوع چې کومه وه دا د اصل کې ټول کور ته د دې خبرې پته وه ځکه چې چونکې ټول کور ته تنګ ټول کور به وخله ټکول نو په دې وجه چې ټول تنګ نو هغه ویل چې یاره دا یو شپه مخکې چې کوم دی د مقتولو د تمانچه راوړې وه او موږ ټول کور والې ته ویل چې زه به تاسو ولم نو په دې وجه باندې موږ د ده نه لږ هوښیار هم شو بیا چې دی په دغه شپه باندې چې کوم دی دی میشتو نو د دی چې اوده شو هم د ده تمانچه ما راوایسته هم د ده په تمانچې باندې ما پایرو کو دی ما په دای باندې ویشتو دا چې کوم ملزم پلار دی دې څه کار کوي او دا چې کوم مقتول دی دا چې کوم مړ شو دې به څه کار کوي اصل کې دا کوم چې مقتول دی جی اسماعیل د به سم نه کول جی په ناسته پاسې د غلطو خلکو سره و بس هسې به کور ناست و دی د والد صاحب چې کوم دی او دې ټیم کې چې کوم ملزم دی د زمینداري کوي د دوه بچي چې کوم دی یا لړي سعودي کې دی او قاري دی دلته او زمینداری به کوله په دې وجه باندې بیا بعد کې دې کوم دی نو د دې داویداري چې کوم دی نو د دې مقتول چې کومه ښځه ده هغې داویداري وکړه په دې خپل اسخر باندې مقتول باره کې دام وینا کېږي چې دا څه نشهیي او څه نشه مشه بالکل جی دا د باغي توازن هم خراب و د ګولۍ مولۍ به هم خوړلی جي او په ګولو راوړېدی ګولۍ به خوړلی جي لکه دا زموږ دپاره څومره تشویشناک عمل دی چې یو پلار راپاسي یو خپل سکه زوی وژني پلار خو همدغه زامن چې کوم هغه مټي وي د بوډاپې سهاره وي او بیا مکه پلار راپاسي او خپل زوی وژني دا موږ دپاره ډېر څه تشویشناک عمل نه دی اصل کې جی موږ له پکار دي مور او پلار له پکار دي په وخت باندې د خپلو بچو چې کوم دی ښه تربیت وکړي موږ په خپلو بچو باندې چونکې دغه نه کوو دا خیال نه ساتو بیا هغه په غلطو صحبتو کې کینی غلطو خلکو سره میلو شي نو هغې بیا نتیجه دا شي چې بیا د مور او پلار په خپل وس نه رسي په کار زموږ ټولو له دا ده جي چې موږ په خپلو بچو باندې نظر ساتو چې غلطو خلکو سره کینی نه اخري کې بیا جي مور او پلار دې ته مجبوره شي جي چې اخري انجام یې دی بیا بلم دا خبره جي که چا سره داسې قسمه څه خبره تر راځي نو پولیس خو 24 غنټې اویلیبل پولیس سره دی او سړی سلا کوي خپل بچي هسپتالونه دې لپاره جي اوتي دي موږ سره دې دغه کېږي مشوره به ورکو جي او هسپتالونه شته دی زیاتره دلته موږ تقریبا 10 کسان چې کوم دي دا جي دلته موږ هسپتال کې اډمټ کړي د دې ځای نه د تاڼې نه جي خداره ته وي د دې اف آی آر سټیټس سره قانوني سټیټس چونګې کم مدعي او اخ ملزم شو اوس پکې مدعي څوک شو د دې قانوني حیثیت څه پاتې شو اصل کې جی دا خبره ده چې د اف آی آر چې کوم دی ما مونږه د پلار په مدیریت کې کړو دا اف آی آر چونکې اوس د ملزم شو نو هغه چې چونکې ملزم مدعي چې کوم دی ملزم شو نو اوس دې کې سټیټس یې دا دی چې د کوم ورثه دي مثال په طور د ښځه چې کومه ده نو هغې جي اټومیټیکلي هغه او د اف آی آر کې چې کومه مدعي شوله نو هغې 164 په عدالت کې باقاعده او د خپل سر خلافي رپورټ وکړو مهرباني ډېره مننه